काशिश मेकअप का कहती हूँ कि उसमें आपको मेकअप दिया जाएगा ब्राइडल पार्टी मेकअप विद एक्सटेंशन, जो दूसरे सैलून में बिल्कुल नहीं है। एक्सटेंशन लगा के वो यहाँ पेशावर में, कराची के बाद पेशावर में आपको दिया जाएगा, जो दूसरे सैलून में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रान गोतुन गलब खान शेरपो कैमरामैन दा यासर खान दी द तंगी बोलना दी मेकअप स्टूडियो नस्तासु په خدمت کې حاضر یم ګران गोतुन کو یقینا نن د تنګي د ترقې د پرمختګ او د خوشاله او د سوکالۍ د لپاره په هغه مت کې یو ډېر لوی کاروبار پرانیسته شوی دا کم مت کې چې ناوې جوړي هغه زنانه چې هغه مختلف میکاپونو پسې ګرځي او د هغوی چهرې چې کم دی دغه اشتهاراتو خرابې کړي د هغې دپاره په تنګي موړ کې د میک اپ سټوډیو یو پرانیسته شوله دې کې چې کومه میډم د دې نه مخکې ورسره ما خبرې کېدې لاهور نه راغلې 2008 نه چې کوم دی نو هغه ایکسپیرینس دی او هغه دلته کې د دې ځای دپاره سلیکشن د هغې شوی دی نو یقینا دا خو د تنګي د خلکو دپاره ډېره د فخر خبره ده په دې باندې به هغې سره خبرې اترې کوو ابتدایي تقریب وشو شاهین سلطان میډم چې کوم دی به د هغې افتتاح وکړله ګرانو کتونکو تاسو چې ګورئ دلته کې زما شاته نو ما د میډم سره دې نه مخکې خبرې کولې نو زیاتره بیوټي پارلرو کې د ډاکټر شانتي سیمپلې روړل کېږي سیمپلې دا چې هغې کې د هغوی کمیشن وي نو هغه بس لیکي ورته مو او د دوی نه خلک اکثر چې کوم دی نو تپوسونه هم کوي د دوی تجربې مخلي زنانه راشي چې زه کوم قسم کریم استعمالوم کوم قسم شیمپو استعمالوم نو چې د دوی په کومو کې پیدې وي نو هغه ورته لیکي نو دې لحاظ سره ما د دوی سره دا خبرې کولې چې موږ کوم برانډ استعمالوو د هغې موږ ذمهوار یو ګران کتونکو به تاسو وینئ دا کورسۍ دي باقاعده دلته کې به د زنانو د ښکلې کېدو چې کوم دی نو هغه سیسټم هغه بحال شو میډم آجایي میډم سره به زه په اردو ژبه کې خبرې اترې کوم دغه چې څنګه ما ذکر وکړو چې دوی لاهور سره تعلق ساتي فیصل آباد گجرات کې دوی کار کړی دی 2008 میں چې کوم دی د دوی تجربہ میڈم جس طرح میں نے بھی کچھ تو میں نے کہا ہے نا کہ برانڈ کی بات کر رہا ہوں دوسری یہ کہ اتنی کرسی آئے یہ کرسی بھی ہے وہ مشین بھی ہے ان سب کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ وہ کون سی وہ تبدیلی ہے چینجز ہے جو خواتین یہاں پہ آ کے ان کو دوسری بیوٹی پارلر سے پیدا ملے گا السلام علیکم، میں ہوں عرصہ نبیل جعفری آف گجرانوالہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں پشاور میں فرسٹ ٹائم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں یہاں کام سٹارٹ کر رہی ہوں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ڈفرینٹ چیز یہاں آپ کو میسر ہوئی ہے۔ اس کے لیے سب سے میں آپ سے بات کروں گی لیزر کے حوالے سے، لیزر ہیئر ٹریٹمنٹ جو اسکن پہ غیر ضروری بالوں کے لیے ہوتا ہے تو وہ آپ کو دیا جائے گا جو اور سیلون میں نہیں ہے بالکل۔ پھر آپ کو اس کے علاوہ ہائیڈرا فیشل دیا جائے گا پگمنٹیشن کے لیے، اسکن کو ایکسٹرا وائٹ دینے کے لیے، رنکلز وغیرہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ہائیڈرا فیشل دیا جائے گا۔ اس کے بعد کافی سارے اور بھی فیشلز ہیں، ڈی کیوٹ، ڈرماکوس بھی ہے اور گولڈ فیشل بھی ہے، جانسنس فیشل بھی ہے، کافی سارے فیشلز ہیں۔ کاشس میک اپ کا کہتی ہوں کہ اس میں آپ کو میک اپ دیا جائے گا برائڈل پارٹی میک اپ ود ایکسٹینشن، جو دوسرے سیلون میں بالکل نہیں ہے۔ ایکسٹینشن لگا کے وہ یہاں پشاور میں، کراچی کے بعد پشاور میں آپ کو دیا جائے گا، جو دوسرے سیلون میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تجربہ کتنا ہے آپ کا؟ تجربہ الحمدللہ میرا 16 سال کا تجربہ ہے، 16 سال سے میں کام کر رہی ہوں الحمدللہ۔ اس جگہ کا سلیکشن کس طرح ہوا ہے آپ کا؟ اس جگہ کا سلیکشن الحمدللہ ہمارے بھائی ہیں افتخار بھائی، وہ پہلے سے یہاں بھائی عمران کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے آفر دیے مجھے، انہوں نے میرے ڈپلومے، میری یہ تجربہ دیکھا ہے، میرا کام دیکھا ہے، تو پھر یہاں میرا کام بنا۔ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے آپ آ جائے نا، یہ آپ کی یہ جتنی بھی ہے یہ جی جی ہاں جی جی سرٹیفکیٹ۔ ہاں یہ بتائیے کہ اس مشین کا کام کیا ہے؟ یہ لیزر ہے، یہ لیزر مشین ہاں جی لیزر مشین ہے۔ یہ غیر ضروری بال جو ہوتے ہیں اسکن کے، ہاں ان کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے لیزر ٹریٹمنٹ، جو آج کل ہر عورت کا ایشو ہے، ہر 3rd عورت کو یہ ہوتا ہے۔ ہاں اس کے لیے میڈم مجھے یہ بتائیے کہ میں نے جس طرح ابھی کہا ہے نا کہ یہ جو سیمپل ہے یا بہت سے ایسے اشتہارات آتے ہیں اس میں اس خواتین کو اکثر دھوکے میں رکھا جاتا ہے کہ یار یہ کریم خریدو، یہ شیمپو، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو لوگوں کا آج کل کاروبار ہے، ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں۔ میں آپ کو یہی ایڈوائس دوں گی، یہ بیوٹی پارلر، یہ بیوٹیشنس اتنے تو کورسز کرتی ہیں اور یہ پارلر بنے ہوئے ہیں، یہ عورتوں کے لیے ہی اسپیشلی ہوتے ہیں۔ تو آئیں بیوٹی پارلر میں آئیں، لازم نہیں ہے کہ آپ نے آتے ہی پیسے دینے ہیں، اپنی اسکن چیک کروائیں، اپنے بال چیک کروائیں۔ آپ کو کوئی بھی ایشو ہے کسی قسم کا تو اس کے حوالے سے بیوٹیشنس، وہی ماہر بیوٹیشن سے رابطہ کریں۔
मेरे ख्याल से अच्छा तजर्बा देंगी, जो ईमानदार होंगी। ऐसे दुल्हन जो आपके पास आए हैं ना और आपने देखा कि यार इसका तो बेड़ा गर्क कर दिया है तो कोई अफसोस करेंगे, ऐसे कोई तजुर्बा शरीक करेंगे मेरे से? एक तो ब्यूटेशंस जो होती हैं एक दूसरे को काम को सराहती नहीं है बिल्कुल, कहती हैं हमारा काम ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैं सबके लिए यही कहूँगी कि सब ब्यूटेशन अच्छी हैं जिन्होंने इतना टाइम लगा के सीखा है। अगर कोई ऐसा इशू होगा तो उसी पे ब्लेंड करके मैं अपने तरीके से अपने तजर्बे से उसे नीट करके दिखाऊंगी। जी। कि जिसका स्किन खराब हुआ है इस हाँ तरह। जी। स्किन अगर किसी की खराब हो ना, शादी है तो शादी से कम से कम 1 माह पहले वो ब्यूटिशियन से राब्ता करे, वो उन्हें स्किन ट्रीटमेंट बताएँगी, फिर शादी के दिनों में आके इंशाल्लाह वो सारा हम खुद क्लियर करेंगे। ठीक ठीक, थैंक यू। کتونکو څنګه چې موږ د میک اپ سټوډیو ذکر کوو نو دې کې یوازې صرف دغه میډم نه ده، د میډم سره یو شمېر داسې زنانه چې د هغوی ډېر زیات ایکسپیرینس دی موږ سره چې کومه دلته میډم موجوده ده نو د دې هم د 4 کالو دې جاب کړی دی. ورسره چې کومه ده میډم به د دې تجربې نه نور جینکې ډېره استفاده ترلاسه کولی شي او دلته کې به هم خلکو ته سرټیفیکیټ میلاویږي، دلته کې به به طور شاګردی چې کوم دی نو هم کار کیږي. نو خپل پیژنګلو راسه تاسو. السلام علیکم. زه پېښور نه تعلق ساتم. هلته ما جاب کړی دی 4 سال که نه. جی. دلته څنګه راغلی؟ دلته بس د بای په ریفرنس باندې راغلو چې هغوی موږ سره پېژنګلو وه. بیسیکلي موږ د 400 یو نو دې وجه باندې. دلته به څه ټایم نه څه ټایمه پورې تاسو موجود یې؟ 11 نه واله 7 بجو پورې به موږ موجود یو دلته. څنګه چې د میډم خبرې وکړې د سکن حوالې سره ماته یو تپوس وکړو چې داسې زنانه به تاسو له راغلي وي چې هغه به بل ځای کې کار کړي وي، داسې غلط میک اپ استعمال کړي وي، هغې سره به د هغې سکن ته ډېر نقصان رسېږي. جی نو اول مشوره کول پکار دي که نه. د هر چا سکین یو شاني، چا سینسیټیو سکین وي که نه، هغې باندې هر څه اپلای کول نه دي پکار. اول مشوره اخیستل پکار د هغې نه پس بیا سکین کیر کول پکار دي که نه، چې څه ولې ضروري دي څه ولې نه ضروري دي. نو دې لپاره اول مشوره کول دي، بیا د هغې لپاره ښه دغه یوز کول پکار دي. ما چې څنګه یو تپوس وکړو تاسو پې جواب مخکې راکړه چې ډیکوریشن پسې خلک ځي، نو آیا دلته به خلک ډیکوریشن پسې راځي که نه نور دا میک اپ سامان؟ کار دی که نه، کار دی که نه. نن سبا خلک برانډ پسې ځي، خو برانډ او دغه میټر نه کوي. ستاسو کار دغه کوي که نه، چې کوم ځای چاله کار ښه ورکوي خلک هغه ځای پسې ځي چې کار یې ښه وي. دا نه چې لکه بس ځان ته خلاص کړي. دا غټ پاولرې چې کومې دي نو بس تش نوم دی که نه، هغې کې چې کار رډ څنګه کېږي. خو دغه دا دی چې لکه سم کار چې کېږي که نه په دې دغه پالرو کې کېږي، د عام پالرو کې لکه که نوم نه وي برانډ نه وي که نه، نو په دې کې دغه کېږي. خو کار پورې د کار پورې چې کار کوم ځای ښه وي نو هلته کې خلک ځي. ښه دا دوی چې هلته کې کوم دا په پښتو ژبه کې دا خپلې خویندې به دا زموږ دا پروګرام ګوري، دا کوم د میک اپ سامان چې کوم دي د دې برانډ د دې به خلکو له څه ګارنټي ورکوي؟ د دې دا ګارنټي دا خو ټول خلک نن سبا پېژني چې برانډ دی که نه. ډاکټر ډرما فیشل شو، ګولډ شو، دا جانسنز شو، دا ټول که نه دا خو سکین کیر دپاره دي. ټولو ته پته چې دا بیسټ نه بیسټ دغه دي که نه. دلته کې چې څنګه وایي چې لیزر کېږي، دا هایډرا فیشل. نن سبا خو هایډرا فیشل هر ځای کې ډېر لکه فاسټ دی روان دی. او دا کوم چې دلته کې دا نور دغه دي که نه لیزر ټریټمنټ دی، نن سبا خلک هم دغه غواړي. موږ ډېر بیوټي پارلر لیدلي چې سکن لیزر دا مشینونه پکې نه وي که نه، نو دې څومره پورې ضرورت د دې ډېر ضرورت دی، ځکه چې خلک د کلو نه پېښور ته راځي د لیزر ټریټمنټ دپاره دومره لرې. نو بس دا اوس خو شو چې دلته کې کلو شو لکه دغه دی، نو بس دلته به خلکو ته بیا دغه لکه د خپلې تجربې مطابق تاسو څه پیغام ورکوئ هغه زنانو ته چې څنګه تاسو وایي پېښور صدر ته ځي، بل ځای ته ځي، بل ځای ته بالکل. نو بس پکار دی چې لکه کم ځای کې خلک اوسېږي که نه، هملته کې ورته فیسیلیټیز هر څه اویلیبل شي که نه، نو بس دلته کې بیا خلکو ته تکلیف نه وي. بس خپل دلته چې کلو دی نو بس همدلته بیا راځي. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. بیا به خبرې کوو، زموږ به هم تجربه کېږي په بیوټي پارلر کې او هغه سوالونه چې کوم دي هغه به ستاسو په دغه باندې کوو. دلته دا خبرې کوو چې د لیزر دپاره یعنې خو یو ناوې جوړېږي او هغې کې د لیزر مشین نه وي، نو دغه ناوې چې کومه ده د هغې هغه بیوټي چې کومه ده هغه نیمګړې ده. نو د دې دپاره به خلک چې کوم دی نو پېښور ته تلل. نو اوس پېښور ته تګ ضرورت نشته. د 400 کې چې کوم دی د لیزر مشین دلته کې په تنګي موړ کې د میک اپ سټوډیو کې چې کوم دی نو تاسو ته بالکل مهیا دي او دلته کې راتلی شئ. بل د میډم چې کومه تجربه ده ورسره چې کوم سټاف دی چې څنګه موږ د دې سره خبرې وکړې 4 کاله
دوی جاب کړی دی. نو بالکل راتلی شي ګرانو کتونکو د ستاسو په راتګ سره به دا کاروبار مخ په وړاندې ځي، د ستاسو په راتګ سره به دې کې نور خلک په روزګار کېږي او خو دې که دغه تاسو وده ورکړله نو په تنګي کې به داسې نورې بیوټي پارلر یوځي. دا ړومبني غټ بیوټي پارلر دی چې دا 400 هم دلته کې په تنګي موړ کې چې کوم دی یو ډېر لوی بیوټي پارلر چې یو خو دا مهمه خبره ته کومه چې په دریو ګیټو دننه دی، پوره من دی، سکور ډېر زیات دی، دا د پردې پکې ډېر تنظیم شوي دي او د دې نه بار چې کوم دی نو د سړو دپاره یو ډېر لوی هم دومره پورې غټ پارلر یعنې غټ سټوډیو چې کومه ده هغه د مین دپاره راتلی شي. نو ګرانو کتونکو انشاءالله بیا به راځو او یو څو خبرې اترې به بیا به پرې کوو، څه سوالونه به راځي. خو چې څنګه تنګي موړ ته تاسو راځئ که نه نو چې راتو شي نه جومات ته بالکل مخامخ دی ګرمانو بابا روډ، ګرمانو بابا روډ باندې بالکل مخامخ دی چې په تنګي موړ تاسو څنګه راځئ نو ګرمانو بابا روډ باندې به تاسو ته دغه بیوټي پارلر ملاویږي او په دې باندې اډرس خو هم شته دی، تاسو کتلی شئ، رابطه هم کولی شئ په دغه نمبرو باندې.